امامانو د مذهب به دا مسله کوله چې علم په شان د مالګې کوي او عمل په شان د اوړو کوي. مالګه ذره غونتی او اوړه ډېري، علم لږ او عمل ډېر پکار دی. تاسو موږ له الله دغه توفیق راکړي چې په دې مسایلو باندې عمل وکړو. او خوش قسمته دا امت دی، ډېر خوش قسمته دی. انبیاء علیهم السلام ارمان کوي کاش کې چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې وي. ولې وروڼو؟ ځکه حدیث شریف کې راځي چې په ټولو امتونو باندې جنت حرام دی در هغه پورې چې دا امت ټول داخل شوی نه وي جنت. ځکه انبیاء ارمان کوي کاش کې چې موږ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په امت کې وو. اولی به ارمان نه کوي وروڼو چې راغلي اخر ته یو او په ځمکه کې وخت لږ دی، ازو به د ټولو نه اول او بل الله تعالی موږ تاسو باندې رحم کړی دی. یو رحمت قرآن دی او بل رحمت رسول پاک دی. د دو رحمتو په منځ کې راوستی یو رحمت قرآن او یو رحمت رسول الله صلی الله علیه وسلم. دواړو کې قرآن ته رحمت ویل شوی دی. او دریم رحمت الله قرآن کې جنت ته وایي چې جنت ته به بوځم، چې د دوو رحمو کې مې راوستی بیا به جنت ته بوځم. څلورم رحم د الله بزو جنت ته. الله دې موږ ټول جنت ته په رحم باندې بوځي. نن زموږ سبق کې تیر شو بخاري شریف کې چې مثال ویلې دی. ګورې مثال د الله تعالی د رحم یو مثال ویلې دی چې داسې مثال کا لکه یو سل جزا کا یو سل حصې کا یو حصه رحمت ظاهر کړی دی په ځمکه کې په مخلوق کې. نو دا مخلوق په یو بل څومره مین دی، د حیواناتو د انسانانو پیریانو دی څومره مین دی. ولې؟ دا یو رحم ښکاره کړی دی. یو کم سل هغه به راښکاره کوي په آخرت کې په دې امت باندې. او د الله رحم دا صفت د الله دی او صفت د الله له حد نشته دی. حد نشته دی، ګورې بې حده دی. نو موږ تاسو د الله په رحم کې راولي او رحم کې به ذکر راځو. ذکر الله بالمؤمنین رحیما. الله تعالی په مؤمنانو باندې ډېر رحم کوونکی دی. دا یې ډېر رحم دی وروڼو چې اوس یې جومات کې کښېنولي یو. دا یې ډېر رحم دی چې د قرآن ختم ته یې راوستی یو. دا یې ډېر رحم دی چې سیدې ته یې راله طاقت راکړه پرېښودي یو. سیده هم الله ته ولګوله، دا توفیق یې راکړو. د دې سیدې په برکت به تا ته قیامت کې یو پته لګي. حدیث شریف کې راځي الله اعلان به وکړي ټول الله ته سجده وکړي. نو چې چا الله ته سجده لګولي هغه به ټول الله ته په سجده پرېږدي. او کافر مشرک پلیت غلیظ هغه به سجده نشي لګولی، هغه به نیغ پاتې شي، هغه به سجده نشي لګولی. ولې؟ د دنیا کې سجده نه وه لګولې الله ته، نو آخرت کې هم الله منع کړ، هلته به هم سجده نه لګوي. الله به حکم وکړي جهنم ته تاسو باندې. الله دلته رحم، په برزخ کې رحم، په آخرت کې هم رحم، په جنت کې هم رحم. ټول رحم رحم د الله دی. او الله دې موږ په خپل رحم باندې جنت ته بوځي. او ځان سره دا وایي یا الله یا رحمانو یا رحیمو. یو سل ځله وایي، که ډېرې وایي زیاتې ویلی شي، لیکن که ډېرې نه شي ویلی یو سل ځله یا الله یا رحمانو یا رحیمو. دا یو سل ځله ویلی شي. الله تعالی وایي دا سړی زما صرف د رحم په تمه دی
دی به زه په خپل رحم کې راولم. نو خدای پاک دې موږ ټول په رحم کې راولي. کوشش به کوو د عمل، مونځ به کوو، ذکر به کوو، او خپل خیال فکر ټول طاقت به د دین دپاره استعمالو، لیکن تمه به د څه ساتو؟ د رحمت د الله. لا تقنطوا من رحمت الله، من امید کېږئ د رحمت د الله تعالی نه. د الله دومره لوی رحم دی رونو چې دغه رحم نظیر او بیان یې سړی نشي کولی. یقین وساتئ. او بل الله تعالی دې امت له یو بانه لټوي. یو سړی دی د لارې نه ګټه لر کړه، بل سړی دی هغه لاره کې غنه پرته ده، غنه یې لر کړه. بل سړی دی هغه یو سپي له اوبه ورکړي، د تندې نه یې بچ کړ. بل سړی دی یو زیکبد چې هغه زړی پکې او سا اخلي، ذي روح شي، هر یو باندې خیرات کوي. دی ورته اوبه ورکي، دی ولا ډوډۍ ورکي، دی ورته یو بل شی وغورځوي. دا ټول د مسلمان صدقه ده. او د زمیندارو خو ګټلې دا ده چې د پټي نه د دی څوک لاو کي هغه هم د ده صدقه ده، که ښکاره یې وړي هغه هم د ده صدقه ده، که دی چارول کوي هغه هم صدقه ده. الله تعالی د مسلمان له یو بانه ګوري د څه؟ د جنت د تلو. خدای پاک دې مونږه تاسو په رحم باندې جنت ته بوځي، او الله در باندې دا رحم کړی دی. جدی خبر ته مې خیال دی، زما کله کله خیال شي ځان له ناسم کتاب ګورم وم یا الله شکر دی چې الله تعالی اول انسانان پیدا کړي، بیا دویم شکر دی چې الله تعالی مسلمانان پیدا کړي، دریم شکر دی چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په امت کې یو، او دریم شکر دی چې الله هم تعلق د علماء سره پیدا کړی دی. زمونږ په دې علاقه وطن کې علما ډیر دي. الله تعالی دې دې عمرونو کې برکت واچي. خدا به عمرونو کمیږي، رورو کمې به راځي. داسې علاقې دي په ملک کې، زمونږ په ملک کې د پنجاب ته چې ورشي 100 کوره 1000 کوره به وي، اجر له مز نه وردي چاله، بل څه نیکه خبره نه وردي، نه وایي بس دغه وکړي. دومره کمې دی هغه غاړې ته. او دا زمونږ علاقه وطن صوبه دا الله په دین باندې ډېره آباده ساتي. خدای دې تر و تازه ساتي او د بېدینۍ نه دې الله بچ کړي. او ورونو اخیره زمانه کې به رو دا خلک بېلیدۍ غاړې ته مایل کېږي، څه په بانو شانو باندې. خو د الله نه سوال کوي چې الله استقامت راکړي، اخیره خاتمه مې په ایمان کې، قرآن سره مې تعلق کې، الله دین سره مې کلک وساتي، او په زړه کې مې د علماو محبت پیدا کړي. رونو ولې قرآن شریف کې هم الله وایي، په احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د چا سره محبت وي په قیامت کې به هغه سره وي. اوس که ستا محبت د خو خلکو څخه دی، صالحانو مؤمنانو مسلمانانو سره د محبت دی، د دوی په ډله کې به که محبت دی د کافرو سره دی پړه کې، نو هغې سره به خدای دې مونږ ټول پړه کې د مسلمان سره محبت ساتي. او ټیک دی زمونږ ستاسو په شان ګناهګار مسلمان به مسلمانان ټول ګناهګار دي، لیکن د الله د رحم نه نا امیده نه دي رونو. او ګناه به ستا څومره یو حدیث کې رسول پاک ارشاد کوي، الله وایي و انسانه ته په ګناه ستړی شي، خو زه په عفو باندې نه ستړی کېږم. ته به ستړی شي، 100 کاله به ګناه وکړې، 1.5 کاله به ګناه وکړې، 200 کاله به ګناه وکړې، خو زه ګورې په عفو باندې نه ستړی کېږم. رونو د الله دومره لوی رحم دی. او مونږ تاسو له بانه ګوري، دا د جومات دا ناسته دا هم یو جنت کې ناسته ده. رونو یقین تاسو ساتئ، یقین چې دا جنت کې ناسته ده. د دې جنت نه مونږ هغه جنت ته ځو.
او رسول پاک دو احادیثو کې جمعات ته جنت وایي ما ریاض الجنت یا رسول الله سدي باغچې د جنت یا رسول الله قال حلق الذکر حلقې د ذکر ما ریاض الجنت یا رسول الله قال المساجد جمعتنا نو ګوره جمعتونه جنتونه دي رونو او حلقې د ذکر دا منګه تاسو به کې ناست یو دا حلقه د ذکر ده دا مؤمنان حلقه د ذکر لګولې ده تفسیر اکبر کې شیخ اکبر لیکي چې په دنیا کې هم جنت شته هم دوزخ هغه ثابته کړې ده چې جمعتونه انیک مجلسونه دا جنت ناکاره ځایونه ناکاره مجلسونه دا دوزخ نو خدای پاک موږ دلته کې هم انتخاب کې راوستي یو هلته دې هم الله تعالی موږ په رحم بوځي او کمې د الله تعالی په رحم کې نشته دی وروڼو راولئ نه راځي پکې ښه تاسو موږ لري الله توفیق راکړي او ستاسو دا بچي دي الله ستاسو دپاره باقي تاسو وایي چې په یو محله کې په هر جماعت ستاسو په هغې کې یو څو کسان په ناظره ختم وکړي حافظ پکې ختم وکړي دوه کسانې څلورې شپږې لس یتې لا علی التعین یو کس چې ختم کوي یو مسلمان یو وړوکی یا لوی بنین یا بنات څلور زره ملایکې هغه ختم له راځي چې د یو کس ختمي دا ستاسو ختمونه تو وایي چې د حافظانو پکې ختمي او د دې حافظانو مقام اقرا ورتقي كما كنت في الدنيا ترتل خیجه په برا لولا چې کوم ځای کې د ستا قرآن خلاص که هغه ځای ستا بنګله ده نو جنت کې به لوړې منارې د قاریانو د قرآن وي د حافظانو د قرآن به ښه خدای دې ستاسو دا بچي ټول حافظان کړي الله دې ستاسو دپاره سبب د جنت سبب د راحت سبب د خوشحالۍ وګرځوي تاسو کو خپلو مشرانو ته دعا کوئ که نه مونځ کوي وظیفې وکوئ بیا وایي خدای پاکه د دې ثواب زما مور او پلار ته ورسوي هغوی ته دا داسې دي لکه ته ورته دا پاکستان وبخې یو سړي ته دا وایي پاکستان ستا شو هغه به دومره خوشحاله ني لکه هغه چې ستا په دې دعا خوشحالېږي ته چې تلاوت وکړې ورته یې وبخې نفل وکړې ورته یې وبخې صدقه وکړې ورپسې ورته یې وبخې دې باندې چې هغوی کوم خوشحالېږي دا بچي به ستاسو دپاره باقیات الصالحات وي ښه الله تعالی دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې د مور او پلار د دې یو تابعداري کوو د الله عبادت کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقشه خولې ده په هغه نقشه باندې د مور او پلار تابعدار اوسو